السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو ملګرو موږ سره رابطې وکړې. قاري صاحب موږ ته د حاجت دپاره څه وظیفه وښایه. ځکه د دنیا او د هر چا چې کوم دی حاجت وي، ضرورت وي، ځکه دا دنیا ده. خو په دنیا کې د ډیرو خلکو حاجت هم راځي، ضرورت هم راځي، په زړه باندې ارمان هم لري، د زړه یو خواهش هم لري. نو ډیرو ملګرو به موږ ته کال کول، یاره قاري صاحب ما ته داسې وظیفه وښایه چې الله جل شانهو زما حاجت، زما ضرورت پوره کړي. نو ډیره بهترین وظیفه ده او ډیره مجربه وظیفه ده. ما چې چاته هم ورکړې، الله جل شانهو د هغې هغه ضرورت، هغه حاجت، هغه الله جل شانهو پوره کړی. عمل څه دی؟ هغه ډیر آسان دی. خو د هغې نه مخکې صرف یو خبره کول غواړم چې د خپلو منځونو پابندي کوئ. دا زه اکثریت ویډیوګانو کې یم چې تاسو د خپلو منځونو پابندي کوئ، ځکه نبی علیه صلات وسلام فرمایي الصلاة عماد الدین. وایي دا مونځ نه دی، دا د دین ستن ده. نو د مونځ چرته مونځ مه قضا کوئ، په مونځ کې چرته قضایي مه راوړئ. الله جل شانهو به ستاسو هر قسم حاجت او ضرورت پوره کوي. ځکه بعضې نیم کسان ما ته کالو کې قاري صاحب زه وظیفې کوم خو زما ضرورت نه پوره کېږي، نو د ده به په مونځ کې کمی بیا. نو د مونځ اهتمام کوئ. عمل څه دی؟ هغه ډېر آسان دی. سحر او ماښام، د سحر د مونځ نه بعد او د ماښام د مونځ نه بعد 313 مرتبه دا کلمات وایه: رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دا تاسو وایي، الله جل شانهو به ستاسو په یو څو ورځو کې دننه دننه د زړه مراد، د زړه حاجت او ضرورت به الله جل شانهو پوره کړي. دا څه خبرې چې مې وکړې، الله جل شانهو دې په عمل کول اسان کړي. والسلام. ډېره مننه. الله مو راته خوشحاله ساتئ.